حدیث شریف کی راضی ترمذی شریف حدیث راوړی دی نبی علیہ السلام فرمایي ما من مکروب يدعو بهذا الدعاء الا استجيب له نشته یو غمزده چې دعا وکړي په دې سره الله به ضرور قبلوي نو تاسو ځان سره دا وایي ښه نن سبا اکثر د خلکو پریشانۍ دي د چا څه دي د چا دشمنۍ دي د چا د ځمکو مسلې دي د چا د کورونو مسلې دي نو ځان سره دا دعا ډېره وایي ما من مکروب نشته یو غمزده چې دعا وکړي په دې سره الله به ول ضرور قبلوي یا دارنګې نور روایتو کې راغلي سعد بن وقاص روایت دی نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایلو دعا ذنون فی بطن الحوت دعا د خاوند د مئی چې وه د خېټه د مئی کې ناسه وه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لم يدعو به رجل مسلم في شيء قط الا استجيب له ابو داود ترمذی دا ټول حدیث راوړی دی چې دا لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین څوک هم په دې باندې دعا وکړي نو الله پاک یې وله قبلوي الله یې وله قبلوي او حسن بصری سے من روایت دی چې دا لا اله الا انت سبحانک دې کې اسم اعظم دی په دې سره الله ضرور دعا قبلوي ضرور دعا قبلوي نو یو چې موږ تاسو دعا غواړو دا درې ایتونه پکې ضرور وایي ښه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بل حدیث کې راغلی الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم د سوره ال عمران لومبنی آیت او یو د دویمې سپاره کې څلورمه رکوع چې خلاصېږي وإلهكم إله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم دغه آیت او یو چې تاسو ټول دا وظیفه شروع کړئ ښه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين 313 پیری ټول خزي نر ما سره چې څوک دې درس کې شریک دي ټول د ما دا درخواست دی چې د نن نه اوس نه دا ځان سره شروع کړئ 313 پیری خامخه او د دې په بره باندې په زرګونو باندې درځي وایي چې الله زموږ دا مشکل ختم کړي دا ملک باندې رحم وکړي دا ګراني ختمه کړي دا حالات سم کړي ډېر ګوره د ټولې دنیا دپاره موږ یو